فرمای ابن عمر نافع وی نافع چې ابن عمر به يقتل الحيات كلها ټول ماران به وجه ټول څه کورنی به ورونو کې ماران او که صحرایي دي صحرا کې ارض به بس مار وجه او مدینه منوره کې جنات ډېر دي او دا جنات عموما د مارانو په شکل زمان په شکل ها جناتو کې لکه شیطانات څنګه نظر زمان په شکل چې خلک یې ریږي دوکران دې راځي نو مدینه منوره کې ماران ډېر زیات د بوجه حتى حدث ابو لبابه البدري دې مناسبت تبع ابو لبابه بدري او قصه یاد عمر حاشیه کې التویل وها د بدرین په اباب کې چې ابو لبابه رضی الله عنه بدر کې شریک شوی نه دی او پیغمبر علیه السلام ورته سوال دا حاشیه لیکلو هغه دی چې نبی علیہ السلام نه عن قتل جنان البيوت جنان پیریانو تویل کېږي او جن وتولي وي ځکه پیریانو ته وي او مارانو ته وي او دلته دې تعبیر په جنان ولې وکړ ځکه دا اکثر پیریان عوامر موتوي په ګورو کې اوسېږي او جیم نون کې باندې د پټوالي دا پیری پستر ګناه کوي ځکه جن وتوي ماشوم جنین په خېټه کې دنه چې ماشوم یې غتن جنین وي ځکه پټ دی جنون لیونی ته وي په دماغي پرده کې پټ یا حفاظت حاصل ده جنت باغ ته وي ځکه ونه کې پټ دی نو دا مار هم پټ وي نری غوندې ته پته نه لګي ځکه جنان ورته وي دبونو فامسك عنها اصل کې دا لومبي حکم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې فریاد بنوي دا جنات ماران بنوي ولې مدینه کې اسیم انسانان باندې عزت کوي فریادو نن تکه د باندې عزت کوي او هغه اکثر په شکل د ماران باندې راځي مولانا چې دلته کې یو د نقطې د خارجي مونږ دی یو دا چې دا لومبي حکم یو زمانه کې په غزوه خندق کې تاسو مشکات کې حدیث ویل یو صحابي د نبی رسول الله اجازه ورته چې دې څنګه ورته نو خدای په دروازه کې ولا نو د سره نیزه وا نو په بهادر خلک او غیرتيانو دې خلک ته ورنه ته بان سکے د جهاد د تل مستبار کلو ته ګوره نو خدای می ماته نیزه منه غوا را شو کور کې څه شي دې تر او تختې ده نو د ورته ورنه ور نو چې ورغې په کور کې او ماجده ها مار خدای ته غریب بار راځي نو دا هغه نیزه را ورشته او دا خامار په سره کې زور باور کم دی په ملکه نو چې څنګه نیزه د خامار په سر کې خودا نو بس یو چغه شو دا خدای وی چغه شو وی په دې پوه نشم چې خامار مخکې مړ شو که خاون مې مخکې مړ شو دوه خامار مړ شو مشکات کې راځي نبی اسلام چې داسې واقعات ډېر پیښ شو چې خلکو ماران وجل او خرمن کېده علیه السلام منع وکړه باس وی کورونو کې دننه چې کوم جنات دې نه وجنې ون العوامر دا هغه جنات چې په کورونو کې اوسېږي او ډېر زیات راغلي دي او دې زده کوي دا نه پس بیا اعلان یې وکړ نبی اسلام چې تاسو کله مار ووینئ ځکه یاره دې کېږي څوک نه خوري نو ورته ووایه چې اسألک بعهد سلیمان انا د سلیمان په عهد سوال کوم ان تغیبا ولې ځکه سلیمان علیه السلام د پیریانو نه پکشته کې عهد د سلیمان د پیریانو باندې خدمت وکاو په هغه نه عهد یې تیرشته چې تاسو به چاته ضرر به نه رسوي نو تاسو ته هغه د سلیمان عهد پیش کوو چې ضرر نه رسوي دا خو ضرر چې تاسو نه شي مار جوړ کړی دي او بعهد نوح نم ورته وایا ځکه نوح علیه السلام پکشته کې د پیریانو نه عهد رسته نو کله دې نه پس غیب شو ټیک شو او کله دې نه پس مسکار شو به وجنه دا به حکم نو د شاول الله ته متعلق واقعا او دا زمون مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه نقل کړی دی هغه ویلي چې شاول الله ته یو ځل جنات وتاو دا خلک بعد څو د نور جا متعلق استعمالي مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه شاول الله ته متعلق دي چې هغه وتاو جناتو چې بویا ته نو دی وی چې د بوتل مقاصد ته پیش کړ د دنیا خلق ولاړ دي شکل د انسانانو کې خدای ما څه جرم کړی اصلي وسیب دې مارو طریقه دې زمارو وي په موت کې ستارو کوم نه دی وایي درو وایي چې ځکه دې کې تا مار مر کړه زمارو قاضي به بس ٹھیک حساب بجاري شاول الله څه څه جاری کړي ما د نبی رسول الله حدیث ته
ما درې आवाज ورکړي اسالک بعهد نو بعهد سليمان انت او دې غایب شوی بیا ما وایي پیغمبر د حدیث په تعریف عمل کړ وی هغه قاضي پیری چې دا حدیث کوم دی راغلی ته پته ثابت دی بشاته یو بوډا جنی ولاړ بیا چې او سیب دې ټیک کړ دا حدیث چې کله نبی رسول الله لوسته نو زه ورسره مخامخ ناست ما ته پکړه اورېدل نو اورېدل وی دې بری کړم چې څنګه بری شوې ته زمون د بیا او چې دې پر ځای ته ورسوي نو شاول الله صاحب وی د تابعی ما ځکه ما هغه جنی لیدلې ده چې کوم جنی رسول الله مبارک سره ملاقات شوی دا به څه په خبره مخکې لاړ شه ابو لبابه بدری د مناسبت سبب شو مخکې دا انس ابن مالک وی ان رجالا بعد سړیو د انصارو اجازه ته د نبی رسول الله نه فقالوا اذن لنا منتحكم فلنترك نريد لابن اختنا فلقي عباس في يده عباس نبی رسول الله نیولې په بدر کې نو فدیه ته وستا او عباس ته وی فدیه راکا او د خپل ځان بمرا کې او ستار ورې غقی د علی رو پکې نیولې غریب دی هغه تر څه هغه بمرا کې دا هغه بمرا کې خپل بمرا کې او اتیا او قیته وبوسته عباس وتوی وی د الله رسول په سر پیسې کړی تا ته پته نشته تاسو او زه په مسلمان یم ته غوډي په دور جنگ راوځي وی ګوره مونږ جنگ کې نیولې او د پټ او د ښکارای نه دسته ما په کار نه ته احکام بظاهر ته بما در پیسې نشته وی عباس وی ته چې کله جنگ راتلې استاد حضرت ام الفضل هغه دې بڑو ورته امیانه او پیسې پکې او تا ورته وی زموږ شو نه استاد شي تا په خبره شي او په جمع دی رانه کوی بیا دی راکې نه نو وی قسم مې د خدای په ذات دې شکونی پیغام وی را دې یو ځ خبره یو په صدا ام الفضل په دې ما بچیم نه خبر او الله خبر کړ نو هغه نه ټبل شي دی واشه نو انصار وی د نمونه اجازه ورکړه ولی دا د فرایض څنګه فرایض لکه د عباس نیا د عبد المطلب مور سلمہ د هاشم قضا دا د بنو نجار قبیله و نو خورایه کېده کنه عبد المطلب یې خورایه خو دې د خورای زوی د خورای ورته وای نو ورته وای کله نتر مفریدو بل خورایتا د عباس دی مطلب دا دی چې غنیمت کې د مهاجرین او د انصارو د دوه سره په دې پیډه کې د دوه سره نو تاسو قومي دي تاسو مرتفع دي او مونږ قومي خو نه دي خو خورای چې مونږ یې دي چې مونږ یې پرې تاسو مرتفع دي قال عليه السلام او فرمایل والله قسم بالله لا تذرون منه درهم یورپه مردانه کړی یا به انصاف قائم شي هغه دې خپل نیواز نه نشته نو نیواز نشته او قرآن شریف کې آیت بیا نازل شوی دی ها ودرېګا یا ایها الذين قل للذين څنګه لك قل لمن في ايديكم من الاسرى قل لمن في ايديكم من الاسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منه استاذ زلونو کی ایمان وی دینه بهتر بدل کړه اوس ورته کیدیا دما خلال شاه نو مناسبت د باب څه شو ان رجالا من الانصار دا هغه کسان چې بدریین ان رجالا من الانصار دا هغه خلکو چې بدریین بس دغه مناسبت د باب دی او دا څوک دا ابو اليسر كعب ابن عمرو انصاري محشر لیکل دی ابو اليسر درانی ولی دروسته دني ولی عفان لا سنه ولا کلک تړلی او د چې کوم قیدینو سره کور کې ځان سره دی راکې دې مطالعه په فیصله لا سنه ولا شاته تړلی نو نبی کریم حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها فرمایي نه عائشہ نه کوم بيبي دا هغه عائشہ نه وی چې پیغمبر علیه السلام د ټول شپه خوب نه ولی بدا عباس بیرګي اورېدل ورته فارش نه کاوه نو موږ پوه شو نو موږ بیا هغه سوال جواب وکړو چې عباس بیرګي کوي پیغمبر هم له خوب نو لګره در نو کله پات نو بیا وتا او یو چې لا سونه کلک درې دي لا سونه وته بیا لکه څه چې دا د بیرګي غري رسول الله تعالی او په فدیه کې وته په کې نه راکړي
دا مخکې لال شوه. مقداد بن عمرو كندي سوقتي وكان حليفا بنو زهراء حليفه وكان ممن شهد بدرا زي مناسبة الزباء هذا مقداد شهدت من المقداد مشهدا لأن أكون صاحبه أحب إلي مما زرعت عليه الشمس. هذا مقولة يا شيخ. أخبرنا مقداد ولا خبر وبدأ كل شاعر وبدأ الله بن عبد الله إنه قال دعوي نبي الإسلام فرأيت ما لا خبر لك ومناسبة الزباء صغر يخمم من شهد بدرا ما لا خبر لك يوفردي مسألة ورتوي إن لقيته بالملاقش يكافر ترى فاقتتلنا من يوم الرجال ورد فاقتتلنا ما نوصل نفلا يوم الرجال سنجر وضرب إحدى يديه بالسيف دعوه يولى زمان رسول الله فقطع ماذا ما لا تفريق ففرد محمود ثم لاذ مني يا زاني بشت زمانا فونا لا يريد لوزا فنيوني ولا زمانا فونا ونشاطه فقال أسلمت لله ما أنا ونش باشي في الغزار ونشاطه فقال أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتلوني وإنا بس مسلمان دي فقال يا رسول الله إنه قطع إحدى يدي هذا ما لا تفرق لي نقول لك الإسلام يرى الإسلام يهدم ما كان قبله وخير دي خوي ما يولا تفرق لي ثم قال ذلك يا خوي ذا كريم بعد ما قطعها يعني يريني ما لا تنبغي نفسي بالله لما جرم فرق لي جرم ما خف من ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله هذه حديث تغير كل ما ناكم وبدا كده مي وجنا فإن قتلته كتادي ملكه فإنه بمنزلتك دستا په منزله دي مخکې دا غینه چې تا وجهي څه مطلب ستا د قاتل جوړېدو نه مخکې ستا مرتبه ده سوا ته محفوظ الدم وي ته محفوظ الدم وي وینه دي محفوظه قاتل نه وي وینه دي محفوظه مسلمان وي نو دي هم محفوظ الدم دی د اسلام د وجه وإنك بمنزلتي تردف منزلك فيه وذلك منزلة قبل أن يقول كلمته التي قال ده كلمة ده ويلو نمخ كده ده مرتبة وفاغة مرتبة شوي فذلك خدا معنى كده كلمة نمخ ده مرتبة ده كفر أو تردف قتل كافر فيه لك بويجي ده سمعناكم وكيرا وإنك بمنزلته تردف منزلة شوي كما منزلة كده كلمة نمخ كده ده منزلة أغام هدر الدم أو تم هدر الدم مطلب هغه حضر الدم د کفر د وجنو او ته حضر الدم د قتل د مسلمان د وجنو ام حضر الدم د کلمې د ویلو نه مخکې او تم حضر الدم پس د قتل دا غنا هغه حضر الدم د څه د وجنو کفر د وجنو او ستا وینا حضر د څه د وجنو د قتل د مسلمان د وجنو دا ټول معنا نه وکړه فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقتلوا می وجنا ولذا كون مسلمان نے فإن قتلت كتا ملک دلرا فإنه دي اوس په منزله ستاره قبل ان تقتله مخکې دا غیره چې تا وجلو نو دا هغه مخکې دا مرتبه ده سوا د مسلمان کنه مسلمان دې ملک نو مسلمان ولی وجنه ها دې ستا په مرتبه دې مخکې دا غیره چې قاتل وي نو ستا د قاتل جوړېدو نه مخکې ستا مرتبه سوا محقون الدم او هو سوا محقون الدم دے ہم محقون الدم دے ایمان دا وجنا فإنه دے فمرتبستا دے فمخکستا دا قاتل جوڑے دلو نقبل ان تقتلو او ستا دا قاتل جوڑے دو نمخکتا محقون الدم دے محقون الدم دے ایمان دا وجنا او تا فمرتبه ردشوے مخکل آغینا ان یقول کذوی دے کلی مقبل اللتی قالا ولی اغا سو حضر الدم ولی دا کلمین مخکل کفر دا وجنا او تم حضر الدم شوی دا دا وجنا حضر الدم شوی قتل د مسلمان تاکل او کدا څه وي چې محمول په زجر او په تشدید کې نه وجه بعض علما وایي کافر په ګوره داغه مرتبه د ایمان نه د کلمې نه مخکې د کفر او مرتم کافر کېږي لکه من ترک الصلاه متعمدا فكفر کې یو معنا سوبلا زجر او تشدید محمول په زجر او په تشدید زما کې دال شو ومن قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن وليد قال حدثنا سليمان بن قال حدثنا انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مكان سوف نظر في سوق ابو جهل ما صنع سوق سوق سمانا ها دغه جمدی به مسلمانان نشو جمدی باندې سمې وځنه نو څه تورې سوق مونږه جمدی نو کده شو یا ما صنع سوق ځانې بچو کپا پروت ته او تخته
ما صنع سوقل أفر وتخطيط أو كفروت وشبه ولا نو فانطلق ابن مسعود فوجد ويمنت أبو جهل دل خزر بشي وهل ودل ابن أفراد مناسبة دا أفراد والا من معاذ ومعاوذ يا معاذ بن عمرو بن الجموح دا بدرية حتى برد يخشوه يعني صافة كي وقت ذكر دي دونو لا تقبول على قوله نو فقال أنت أبا جهل أنت همزة استفهام دقاء أنت أبا جهل دستور صافي لك تو بإمام سيب اعتراض کے امام سيب ويتي ولو رماه بجبل أبا قبيس خبر قد ياده لكنا الدولي أنت أبا جهل نما يتي أسماء ستة مكبرة فحالت ثلاثة كي فألف دكي دا وجد كثرة استعمالنا يو لغة لحظة قال ابن علي نور لا خبر لي بجهل فقال الإمام هكذا قالها أنفسي أنت أبا جهل ما نزل بعد بينك ويدس قال وهل فوق رجل هل أنت فوق رجل آيات الفاظ أغسل كتاس وجل دلا معنا باندې کوي کنه ټول پکینه خطرې څه مطلب کتاس غدما قوم یې نو چې قوم سو ملکی نو قوم لدا استسم غیرت نه لري او ما له پیغور نه لري پردونه وجه او قال قتل قومه قال راوي وقال ابو مجد قال ابو جهل فلو غير افكار قتلني ياتي ذبيحه لا سنه قتل قونه دغه بس امریکا نظام ته نسبت د قتل مخکنه ولې ځکه چې معاذ او معاوذ د مدینه خلک او د مدینه خلک زراعین او باغونه وي نو دی با د افکارین زراعین سره په نظر کاته او وی مونږ تاجران یو وی خلک یو او دا خو افکارین د ټول خپل په سټو کې او په لختو کې او په خټو کې ټول زمیداری کوي دې په اوسن غوري دا تاجران دي زمیداران په نظر نه کم نظر ورته جوړ معلومات چې غیر افکار وجلې وي وجه خود عبد الله بن مسعود خپل قوم او باعث په خپل قوم ګور تعارض نشته کله چې چلته قوم وجلې مدته افکار وجلې نو باعث رسول الله مبارک یې خو شرط عبد الله بن مسعود پر کې یغه مهاجر دي نو غیر او ظاهر کې اوزار په دې کړی څو کړي وي دي سبب د قاتل ابي نبی د نسبت زما خلاف شوا دې تحقیر او غلط چې وفات شو نبی رسول الله ما ابو بکر دوی انتل بنا لك ابو موزا پرورو ته انصار دي هغه له موزا ځکه ورته پته لګیدو چې انصار په بنو ساعده کې جبل نه خلیفہ مقرر دی هغه وزیر پوزا کوي خلیفہ مقرر دی ولې بیا موږ د ابو اتباع او د حدیث مخالفت راځي د حدیث بولادي الائمه من قريش او فچرته مخالفت کی جنب جوړ شي شبا بلکې نامو ولر ولكن إذا أنصار من دو صلوا صالحان مثل شهيدا بدر أغيرا توي شابه زر ورزيب ولي أمير مقرر بيدي ورغل لحضرت أبو بكر تخبري بيا وشوا فحدثت عروة بن الزبير زهري وي مخبول عبيد الله بن عبد الله نقل كي أو غير ابن عباس نقل كي والزهري وي نانا تختير وتمام عبيد الله وي زهري ندها وقت عبيد الله نقل كي ابن عباس وعبيد الله ابن عبد الله وي يحدثت ذا حديث ما ينفع عبيد بن الزبير إذا سمعت عبد ابن عباس بريدي رويته هو عبيد بن ساعد ومعنى بن عدي ذا تصالحان سوقه يا عبيد بن ساعد بل معنى بن عدي ذا دوانا بدريين بدويرات الشابه ولديه ما كده تنخاد بدريين دا عمر په زمانه کې ګوره مستقله تنخواګانې مجاهدین له مقرر کړې وي 15,000 وي دا 15,000 ولا سالانه وظیفه ورکوله په کال کې یو څو میاشت کې ورکې څو دروازې ورکې دی او په کال کې ورکې نو 15,000 دا یو کال 15,000 وا وقال عمر دا خلکو په اعتراض وکړ اثبات الذات تر اور کې بعد کم اور کې وینه بدر کې چې کوم شریک تغیر په 550 حاله ورکو لو فضلنهم ذليل الفضيلة بركم على من فأرجع بعضهم بدين مخصص بنور جهادون في شركات جلالية دابا عمر باقي مستقل تنها والقوة ولي دابا مجاهدين شكل ذروة جهاد راني دير أو ذروة جهاد راني غير تنقفورون كي وذات تغيب جهاد كوي مناسبة دباب نجوى عطاء البدريين فضيلة البدريين وتمادوا شو شابده محمد بن جبير فلان نقل فيه جبير بن مطعم له
مشهور صحابي دی په ماور د نبی اسلام نشي رسته مغرب په ټول کې په مغرب کې ټول صورت او دا اول هغه وقره چې دا د ایمان بدل ځما ورته دا ټول صورت مې اوریدو دې اوریدو سره مې ایمان ورته نه وایي دا یو وعن الزهري مخکې سره لګاوه ومغري في إسحاق المنصور قال عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه وما قتلناه التاريخ إمام البخاري نديها ذاك الزهري صلى الله عليه وسلم أولى قوا تعبيد نديه النبي عليه السلام قال ويلو فحق قيديان بدر في أسارى بدر في حق أسارى بدر منهم عباس ومنهم أبو العاص ابن الربيع في زمد النبي عليه السلام وغيره عقيل لا تبدأ مسلمانات هذه فهم كتير بيك مطعم ابن عدي جبلي ولا جبير لا او ما ترى خبرې پرې په حواله ان نه پدې نجاتو کې د ترکتهم له ما به پرې سوي دا ټول خیریات داخله دا ولي وي جبير لار یا دې هم مطعم دا ولي وي دا نبی عليه السلام چې کله طائف نه ته دې مطعم ابن عدي ولا پناه ور کړی و قانون دا چې سړي د قوم یو ځل قوت او بیا راځي چې په پناه کې ورل یعنی بیا خلک ورته دا خپل وطن پرې خېل تو خود اجنبي ګرځېدلې چې پیغمبر تم تک پر دې خلک طائف ته چې دا کورم کاري خلکو چې ایمان راوړل ما ځان تر دې راځي هغه ظالمانو په کانو وېستا دې مطعم ابن عدي ولا امن ورته مکه مکرمه ته او ټول خلکو ته اعلان وکړ ګوره تاسو د ظالمان کاونه دی او وی قوم خاوند دې خپل دې زموږ پر دې سره جګړه کوي ذکر وی چې هغه مطعم ابن عدي چې طائف نو واپس اسلام له امن را کړی وی جبیر لا ګور راوی جبیر دې کنه دې جمع دی او ما سره خبرې کړې په دې نسنا کې نسنا جمع ده منتن بدبویا او دې کافرو ته ولې بدبویا وای ان المشركون نجاست اعتقادي دا تذلیل لفظ او څو خلق کافر ته بدبویا وای فاسق ته بدبویا وای بلدا چې د دې ګناهونو خپل آثار دي رسول الله مبارک نے فرمایي چې څوک درو وای د خپل نه دومره بدبوئی یو بنت فرشته ده نو چې د دروغ نه بدبوئی دي نو د کفر نه او د معصیت نه بدبوئی نه دي ځکه یا په اعتبار د تذلیل او تنسنا او د کافر دي نجس خلق دي او د نجس د خاصیت د بدبوئی کوي او یا د ګناهونو نه بدبوئی دي هم بنه کوي وقال ليس عن يحيى عن سعيد بن المسيب تم اغل تلقى وقام ليس نقل كيد جانا وقول لهم ده يحيانا دو سعيد الإمام بخاري ذكر ليس ترى الإمام بخاري رحمة الله عليه ملاقات ندي شوي ليس يعني يحيى عن سعيد بن المسيب هذا سعيد بن المسيب لنا خلق كوي وواقع فتنة ولاك من قتل عثمان قالوا ربع لا شهور عثمان رضي الله عنه قتل شيء فلم تبص بين قوضي فتنة لأصحاب بدر وقتل دغه وخت اصحاب بدر ټول کړو څوک دې فتنه کې مړ شو څوک دې نه مخکې لو ترڅو چې بدرینو دا فتنه نه راتله او پر دې اصحاب بدر نه مراد اکابرین اسلما ولې دغه وخت حضرت علی موجود بدری دي زبیر موجود بدری دي طلحه موجود بدری دي علی زبیر طلحه ټول موجود دي نو اکابرین بواقع یا واقع فتنه ثانیه کې حردا اتحرولې وي دا یزید د بیعت نه بعض اهل مدینه او انکار وکړ یزید حمله وکړه مدینه منوره او تاسو مضبوطه حمله وکړه د مدینې نه بعد حرق انګستان ته وی الدلل بجل وکړه او د دنیا صحابه پکې شهیدان او په مسجد نبوي کې منځ نه کېده داسې حالت منځ نه کېده یو څه کې دا واقع درا بشي یو صحابي وي د جمعات کې بس پاتې شر دروازه راځي باندې او تور تیار وا نو یو چې د کله به د منځ وخت شو نو ما به د نبی رسول الله دروازه مبارک نه د پام غواړم په باري ما د منځونو اوقات معلوم حواله دا په درش په ته هجره کې شوی ده ها درش په ته کې نو فلم تقدم من اصحاب دې فتنه پر نه خو دا اصحاب د حدیبیه یو کات څه مطلب اکثریت د دې مخکې مړو برکت د اصحاب حدیبیه او ختم وکړه د فتنه واقع شو او څه پرې کې مړ شو وګوره کابر واجب کې پات یا واقع شو فتنه ثالثه فتنه ثالثه کما یو ده مولانا صاحب دا بیرستو د یزید نه پس دا فتنه واقع شوه د فتنه ثالثه دا د خوارج فتنه ده دا د مروان په زمانه کې راوته ده د خوارج فتنه او دا تاسو فتنه چې د دنیا مسلمانانو او صحابه کوم بچو او کوم تابعین له ټول کې مړه کړل ورپسې بیرستو د معتزله او فتنه راغله ابي احمد ابن حنبل غوندي دا چې خلک لا او هو او امام مالک وها
او د دنیا ټول تابعین او اتباع تابعین په شهیدان شو دغه فتنه ده د خوارج او د معتزله 15 کال یا 50 کال د معتزله حکومت تیر شوی دی او لوی اکابرین شهیدان کړی دي صبر کوه دا مسلې به راشي نو فلم ترتفع اوسه پورې پورته نه راوړي لیس زمانه پورې وللناس تباهم او کته دا فتنه ولې پورته نه خلک کمزوري دي نه خلکو له قوت وو د عثمان زمانہ کې په صحابه خلک مضبوط موجودو د یزید زمانہ کې څوک مسلمانان مضبوط موجودو او اوس مضبوط موجود خلک د خلکو قوت دا او هغه ظاهري قوت رښتا واقعي او چې کوم ایمانی قوت نه ورو ختميږي ایمانی قوت ختم دي اتحاد السنگري وجد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا قوت انفرادی خود ارجاتا حکم چې ایمانی د اتحاد بین المسلمین قوت ختم شوه دی نو بهر کې د بدرین صفات او چې بدرین تاسو موجود فتنه نه راځي چې اکثریت دال د حضرت عثمان رضی الله عنه د زمانه فتنه رااله او به شهید شو زبر په کومه راځي د کتاب